بسم الله الرحمن الرحیم. نن زموږ د طریقة العصریه د اولې حصې الدرس الثالث عشره کې دویم سبق دی، دیارلسم درس. الدرس الثالث عشره، ثالث عشره دیارلسم ته وایي، دیارلسم درس او 61 نمبر د کتاب د سر نه سبق دی. نو د طریقة العصریه او د دې چې کوم درس الثالث عشره او دیارلسم درس مونږه اول سبق چې کوم وي هغه هم پکې د ضروري قاعدو وي. تثنیه څه ته وایي، جمع څه ته وایي، بیا د جمع قسمونه مو وي، جمع سالم او جمع مکسر، بیا د څیزونو جمع لپاره کومه اسم اشاره استعمالیږي او د انسانانو لپاره کومه اسم اشاره استعمالیږي. نو هغه ضروري قاعدې مو ویلې. نن ابا د الفاظ معنی به وایو. اول نمبر موږ له دا تور لیکلو والا الفاظ را کړي، دا سور لیکلو والے معنی دي. اول نمبر لفظ را کړی بیوت. بیوت دا د بیت جمع ده. بیت د دې واحد راځي بیت. ګوره دلته راته زه لیکم بیت. بیتون معنی ده یو کور، بیتون. او تثنیه راځي بیتانی. بیتانی تانی معنی ده دو کورونه. او بیوت، بیوت معنی ده ډیر کورونه، بیوتون. نو دا بیوتون معنی ده کورونه، ډیر کورونه، درې یا ډیر کورونه. دریو د پارم بیوت استعمالیږي او دریو سو د پارم، دریو زرو د پارم، دریو لکو د پارم بیوت استعمالیږي. ٹھیک شو جی. اوس هؤلاء نه ده، هؤلاء. هؤلاء معنی ده دا ټول، دا ټول. ٹھیک شو. د مذکر د پارم استعمالیږي دا هؤلاء او د مؤنث د پارم استعمالیږي. لکه د دې واحد راځي هذا. هذا معنی ده دا یو مذکر. هذانی معنی ده، هذانی معنی ده دا دو مذکر. او هؤلاء معنی ده دا ټول مذکر. هؤلاء دا ټول مذکر. اوس د قشانتی د مؤنث د پر راځي هذه. هذه معنی ده، هذه معنی دا یو مؤنثه. هاتانی معنی ده دا دو مؤنثي. او عمده قشان چې کوم هؤلاء د مذکر دی کنه، عمده قشان هؤلاء د مؤنث د پارم دی. هؤلاء، هؤلاء معنی دا ټول، دا ټول. زه ورته لیکم دا ټول، دا ټول. نو په دې ټولو کې مذکر او مؤنث دواړه راغلي. نو هؤلاء وګوره د مذکر د پارم دی او د مؤنث د پارم دی. د مذکر یو د پاره هذا. هذا معنی ده دا یو. هذان معنی ده دا دو مذکر. او هؤلاء معنی ده دا ټول مذکر. هذه معنی ده دا یو مؤنثه. هاتان معنی ده دا دو مؤنثي. او هؤلاء معنی ده دا ټول مؤنثي. نو دا موږ سره راغی هؤلاء معنی دا ټول. نو مذکر هم پکې راغلی، مؤنث هم پکې راغلی. ٹھیک شو. هؤلاء د ډیرو مذکرو د ډیرو مؤنثو لپاره د دریو یا د زیاتو مذکر او مؤنث دوانو لپاره استعمالیږي. ٹھیک شو. خو نږدې لپاره اسم اشاره نږدې، او د لرې اسم اشاره د مذکر او مؤنث ټولو لپاره اولئک راځي. اولئک معنی ده هغه ټول، که مذکر وي، که درې وي او که ډیر وي، هغه ټول. اولئک رجال هغه ټول سړي دي، یا اولئک نساء هغه ټول ښځې دي. نو اولئک د مذکر او مؤنث دوانو لپاره د لرې اسم اشاره ده. لکه زه تاسو ته اوس اسم اشارې ولیکم. نو ذالک چې دی که نه، ذالک، ذالک دې ته ګورئ، دا ذالک. ذالک معنی ده هغه یو سړی. او ذانک، ذانک، ذانک معنی ده هغه دوه سړي. او اولئک معنی ده اولئک، اولئک هغه ټول سړي. دا قشان د مؤنث د پر راځي. تلک معنی ده هغه، هغه یوه ښځه. لرې ده اسم اشاره به ورله تلک استعمالي، هغه یوه ښځه. او دوه دي نو تانکه به ورله راځي. تانکه، تانکه معنی ده هغه دوه ښځې، هغه دوه ښځې. او چې د دوو نه زیاتې وي، درې وي یا زیاتې وي، نو هماغه اولئک چې کوم د مذکرو دپاره استعمالیږي، هم هغه به د مذکر سړو د مؤنثو دپاره هم استعمالیږي. نو اولئک د مذکرو او د مؤنثو دواړو یو شانتې دی. نو اولئک د دواړو دپاره راځي، خو چې لرې وي اولئک وہ سب، وہ سب. او هؤلاء معنی ده یہ سب، یہ سب دا ټول. او اولئک هغه ټول، که مذکر وي که مؤنث وي، نو اولئک دغه دی هغه ټول.
او هذه دا هذه چې دی که نه ای هذه معنی ده دا یوه مؤنثه خو دا هذه چې دی که نه د ډیرو سیزونو دپاره م استعمالیږي سیزونه د 3 یا زیات دي که نه نو هغې دپاره به م بیا وې هذه معنی دا ټول ټیک شوه نو چې سیزونه کله وي که نه دا ټول سیزونه لکه ما تاسو ته دا 3 قلمان ښودل ګورئ ورته دا 3 فرض که ما سره قلمان دي نږدې دي را سره دا 3 قلمان دي او 3 واړه ما سره نږدې دي نو زه به وایم هذه اقلام هذه دا ټول سیزونه دا ټول قلمونه دي حالانکه د هذه د یوې مؤنثې دپاره راځي هذه معنا دا یو مؤنث خو چې کله سیزونه 3 وي که نه یا زیات وي نو هغې دپاره به مې هذه اقلام ټیک شوه ها نظیفتن معنا ده صاف سترا بالکل صفا سترا چې څه ګندګي پې نه وي صفا سترا بالکل صفا هغې ته نظیفه وایي نظیفتن ټیک شوه او نساء چې دی دا د 3 یا زیاتو ښځو ته نساء وایي یوې ښځې ته امرأتن وایي امرأتن دلته ورته زه لیکم امرأتن او 2 ته امرأتانې وایي امرأتانې 2 ښځې امرأتن یوه ښځه امرأتانې 2 ښځې او نساء ډېرې ښځې شوارع چې دی که نه دا سړکونه ډېر روډونه دي ډېر سړکونه دي نو هغې ته یو ته شارع وایي شارع معنا ده سړک شوارع سړکونه نو ګورئ شارع یو سړک شارعانې 2 سړکونه او شوارع ډېر سړکونه شارع یو سړک شارعانې 2 سړکونه شوارع ډېر سړکونه نو دا شوارع معنا ده سړکونه جمیلتون معنا ده ښایسته خوبصورته ټیک شوه او مدرسة البنات مدرسې ته وایي او البنات دا د بنتون جمع ده بنتون معنا ده جینۍ بنتون ګورئ دا بنتون یوې جینۍ ته وایي بنتون یوه جینۍ بنتانې 2 جینکۍ او بناتون ډېرې جینکۍ نو مدرسة البنات د جینکو مدرسه 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 او د الکانو لپاره راځي مدرسة البنین د الکانو مدرسه ټیک شوه نو دا زموږ سره د الفاظو معنی وي ما در څه پکې لږ غونته کې تفصیلي بحث هم وکړو چې یاره دا کوم جمع وي د هغې واحد او تثنیه څنګه ده نو هغه بحث هم پکې وکړو نو راتلونکي درس پورې اجازت غواړو هذا هو المرام والله اعلم بحقیقة الکلام